روان دي څومره ترقیاتي کارونه روان دي 2013 نه مخکې د بریکوټ د تحصیل څه حالات او مخکې څومره فنډ چې دی هغه د تحصیلي بریکوټ لپاره منظوري کوم چې مختلف پارټیان دي او بار بار دا وایي چې د تحصیلي بریکوټ چې دی د هغې سره د سوتلې ما ټایپ سلوک روان دی. الحمدلله عوام په موږ باندې اعتماد وکړو د هغې د انفراسټرکچر څه حالاتو د روډونو څه حالاتو سکولونو څه حالاتو د واټر سپلای سکیمونو څه حالاتو د نکاسي آب یعنی سینیټیشن او سیوریج نظام. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو زه ظاهر شاه کمال یم، تاسو ګورئ بازیره.com. رنګ کتونکو دا وختي د پاکستان تحریک انصاف سینیئر رهنما او د پی کې چی ایم پی ای او منسټر هاوسینګ ډاکټر امجد صاحب په حجره کې ناست یم، چونکې د اختر دویمه ورځ ده، د عوام رش هم دی، د مبارکو دپاره هم خلک راځي، د مسایلو حل کولو لپاره هم راځي، د نور ایشوز لپاره هم خلک ملاقاتونو لپاره راځي. خو د هغوی نه موږ یو 5 منټ ټایم واخیستو په ډېر ریکویسټ باندې او صرف د دې حال لپاره چې یاره تحصیلي بریکوټ عوام ته دا وښیو چې په دې علاقه باندې څومره ترقیاتي کارونه روان دي او مخکې څومره فنډ چې دی هغه د تحصیلي بریکوټ لپاره منظورېږي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جی سر ټول نه مخکې خو دا وایي چې کوم چې اپوزیشنز دي، کوم چې مختلف پارټیان دي او بار بار دا وایي چې تحصیلي بریکوټ چې دی د هغې سره د سوتلې ما ټایپ سلوک روان دی یا ترقیاتي کارونو کې دی اګنور کېږي. په دې هکله څه وایي سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه. د ټولو نه مخکې تاسو ټول ته پته ده چې 2013 نه مخکې د بریکوټ د تحصیل څه حالاتو، د هغې د انفراسټرکچر څه حالاتو، د روډونو څه حالاتو، سکولونو څه حالاتو، د واټر سپلای سکیمونو څه حالاتو، د نکاسي آب یعنی سینیټیشن او سیوریج نظام حالات تاسو ټولو کتلي چې یاره هغه څه حالاتو. 2013 کې الحمدلله پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی. په اول ځل باندې یوې غټې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف ته دې تحصیلي بریکوټ له ټکټ ورکړو. الحمدلله عوام په موږ باندې اعتماد وکړو او تاسو ته پته ده چې د هغې نه بعد موږ ډیولپمنټ شروع کړو. نو زما خیال دی چې 2013 نه واله تر اوسه پورې 2021 پورې کم از کم په بریکوټ تحصیل کې چې ډېرې کمی په ډیولپمنټ باندې په مختلف سیکټر کې 4-5 بلین روپۍ مونږ لګولي دي او دا په ریکارډ باندې دي. په هغې کې که مونږ وګورو په تېر 8 کاله کې د بریکوټ تحصیل کې مونږ الحمدلله کم از کم 1 بلین روپۍ چې دي دا په روډونو باندې لګولي دي، چې په هغې کې غټ روډونه زمونږ د شموزو چوک نه واله تر رنګیلې پورې تقریبا د 14 کیلومیټر روډ مونږ جوړ کړی دی. تاسو ته پته ده مخکې به روډونه جوړېده 12 فوټ وایډنس ترکول به کېده، نن الحمدلله ترکول کېږي 18 فوټ 20 فوټ او د هغې سره سایډ والي کېږي، د هغې سره ډرین نظام کېږي. نو الحمدلله چې مخکې به کم په 1 کیلومیټر باندې 70 یا 60 لاک روپۍ راتلې، نن سبا په 1 کیلومیټر د 2 نه والا 2.5 کروڑ روپو پورې کاسټ راځي په 1 کیلومیټر روډ باندې. بیا د هغې نه بعد تاسو ته پته ده چې دلته زمونږ د دې رنګیلې نه اخوا سیګلۍ ته یعنې تحصیلي کابل سره مونږ دا روډ ټچ کو په غره باندې تقریبا 14 کروڑ روپو کاسټ په هغې باندې راغی. شموزو ویلیج کونسل کې چې څومره لینک روډونه دي هغه الحمدلله تقریبا 95% ټول کمپلیټ دي. دې نه علاوه بیا کوټه کې تاسو ته پته تلنګ چرخی دا یو اهم علاقه وه، مضافاتو زمونږ د هغې روډ څه حالاتو په هغې باندې تقریبا 18 کروڑ روپۍ مونږ ولګولې. مزید هغې ته مونږ نورې پیسې وخت کې دي انشاءالله په دې بجټ کې. بیا تاسو ته پته ده ملکیدم روډ چې زما نوې حلقه وه، یعنې دا مخکې پی کې 81 کې وه، نو تقریبا 9 کیلومیټر روډ دی. هغه تاسو ته پته ده 5 کیلومیټر باندې آلریډي اسپالټ وشو. دا چې کوم باقي پاتې دی دا هم انشاءالله ډېر ژر به د هغې ټینډر وشي او هغه به هم کمپلیټ شي. بیا د هغې سره تاسو ته پته ده بریکوټ کې چې کوم لینک روډونه دي، که هغه د بریکوټ سکول باندې کم روډ وتی دی هغه الحمدلله د هغې مینټیننس ریپیرنګ مونږ وکړو. بیا بریکوټ کې دننه چې کوم روډ اسپتال سایډ ته راغلی دی سکوله پورې هغه مونږ وکړو. د دې سره غالیګي کې بوړو ته مونږ نوی روډ وخېجو، په ملکیدم کې جوربانډۍ ته دې ته مونږ نوی روډ وخېجو. سنډوکي روډ ما انشاءالله منظور کړی دی، په دې اے ډي پي کې ریفلیکټ دی. د هغې نه علاوه تاسو ته پته ده غالیګي لینک روډ مونږ وکړو، مانیار کې مونږ لینک روډ وکړو، وډیګرام غازی بابا روډ مونږ وکړو. وډیګرام ویلیج 2 ورته وایي چې لاندې کم د سیند په غاړه باندې علاقې دي، په هغې کې 1 کیلومیټر روډ شوی، 2 کیلومیټر اوس منظور شوی دی انشاءالله. د هغې سره په جګرام تیندوډاک د هغې روډونه وشوه. نو کم از کم په دې 3 کاله ټینیور کې زمونږ د 1 بلین روډونه صرف مونږ په تحصیلي بریکوټ کې وکړه. نو که دې ته خلک وایي چې یاره دا مطلب دا د سوتېلې ما سلوک دی، نو
کپرس کا په دې 3 سال کې کم د سوتېلي ما سلوک مونږه صرف په انفراستراکچر کې 1 بلین روپۍ ولګولې نو زما یقین دی بیا 63 سال کې خو بیا د دې سره بل څه سلوک شوی سے بیډون لا هم خبر ده مخکې هم د فند جنریټ کېدو کنه جی دا پیسې به چېرته تللې آیا ګورنمنټ دا کم چې د ملکیدم روډو دا کافي ټایم چې دی منظور شوی دی د دې فند چېرته لیپس کېدو به یا به یوټیلایز کېدو نه بالکل دروغ وای کله چې د ګورنمنت یو سکیم کیږي باقاعده ای ډی پی کې هغه انیول ډیولپمنٹ پروګرامي پاغي کې هغه باقاعده ریفلیکټ کیږي چې کله دا ریفلیکټ شي بیا هغه ته بیا ای ډی پی سکیم د سره لیپس کیږي نه دا بالکل خلک وای دا دروغ وای مخکې خلکو ته اویرنس نه د دې لپاره فندز منظور شوی دي نه زمونږ چې مخکینی ام پی ایګان براتلا هغه به د تحصیل د سره توجه نه ورکوله دلته فند لګیدنه دویم تاسو ته پته دا فندز به د کرپشن نظر کیدا دا به د کمیشن نظر کیدا دا فندونه به تاسو ته پته دا رابله د ام پی ایز یا د ام ان ایز او د ډپارټمنټس په ملي بغت باندې به سکیمونه پیسې به راوتې خو سکیمونه به کېده نه په ګراوند بس نه راتله هغه به د کمیشن او د کرپشن او د دې نظر شو د دې وجې نه به هغه فندونه لګېده نه کنه تاسو ټول ته پته دی چې کله حکومتي او حکومت هي نو خامخا به فند ورکوي علاقې ته خو زه دا وایم چې دا کم 13-15 کاله چې کوم حکومتونه راغلي دي نو هغه ولې دونه په غټ مقدار باندې دلته کارونه نه دي کړي لکه دا ټول که ملکیدم دی که تلنګ چرخی ده که زموږ شموزو رنګیله ده یا دا ټول روډونه په کار خدا و چې په دې کې دوم یو انچ تارکول کړی وی که نه د دې نه علاوه تاسو دا ووي د دې نه علاوه د واټر سپلای سکیمونه زما به ریکورډ تحصیل کړي کم از کم د 13 ګورنمنت او د دې ګورنمنت ما 25 واټر سپلای یعنی ټیوبل نوی ټیوبل چې دی دا ما منظور کړی دي په دې کې تقریبا 9 ټیوبل کمپلیټ شوی دي په 16 ټیوبل باندې کار روان دی چې په هغه کې 2 ټیوبل په بریکوټ کې الریډي تاسو ته پته یو په مدینه محله کې دا غي سره چې کم باغات دي دا غو د لپاره یو په کندو آباد کې د ملکیدم پوری دا غي د لپاره د 2 ټیوبل زمونږ نوی الحمدلله په هغه باندې کار سٹارټ د دین علاوه تاسو ته پته ده چې په سولرایزیشن د ټول ناول په د 13 ګورنمنت کې موږ شروع کړو دا واحد القدر چې دلته ما 16 ټیوبل سولرایز کړی دي کوټا بریکوټ شموزو دا چې زما کوم زړه القوا پای کې توتانو باندې ټیغک دیولای یعنی مطلب دا تقریبا 16-17 ټیوبل چې دا ما سولرایز کړی په یو ټیوبل باندې نټ میرا په دې باندې په یو ټیوبل باندې به کاست راتلو تقریبا 80-90 کروڑ روپو پوری نو الحمدلله نو کم از کم که زه تاسو ته وایم چې په دې 13 کال کې 1 بلین روپۍ زموږ صرف د واټر سپلای سکیمونو لپاره لګېدلې دي موږ ورکړي دي او ان شاء الله مزید ورته ورکوو هغه مطلب دا د ډیولپمنٹ یو حصه د خلکو ته د اوبو تکلیف او خاص کر زموږ شموزو کې تاسو ته پته ده چې دلته کې وسوم کویان چې وزي نو هر کال د هغې چې واټر ټیبل لاندې ځي نو خلکو به دا کویان توګل نن الحمدلله پوره شموزو یونین کونسل او د پارړی یونین کونسل سیسا چې پاغي کې تیرنګ وغیرہ دا راځي الحمدلله دا د ناګوینه د 9 کیلومتر نم د اوبر ویسي دي دا زما خیال په پاکستان کې واحد ګراویټي سکیم ده چې دا 9 کیلومتر نه راويسته ده 9 کیلومتر ډیسټنس نه بل تاسو ته پته چې دا بالکل پاک صفا هایجینیکلی بالکل اپرووډ پاکي وبدي او دا تقریبا 7 ایئر نه د دې تقریبا وس کنزیومر چې د 13 هفته ما ډیټیل واغسته پبلک هیلث نه نو 2600 کنزیومر دي یعنی 2600 کورون ته د دې وبزي یو روپۍ بل نشته فری اف کاست نو مطلب چې په پاکستان کې به د سکیم نه چې هغه نه با عوام په پیسې دا غي نه ورکړي نو الحمدلله تقریبا 1 بلین روپو چې موږ په واټر سپلای سکیمونو لپاره کار کړي او دا غي تاسو نه چې بریکوټ کې به پیپونه خورشي خو به بنوي په کوټه کې هم پیپونه خورشي وب بنوي شموزو کې خو بالکل تاسو حالو چې په پوره شموزو کې یو ټیبل جوړ شو په 1986 کې او هغه 1988 کې شیرپاو چې کله وزیر اعلی او تاسو ته پته ده چې هغه ټیبل ټوټل یو میاشت نو چلیدل او هغه بیا دغه شانتي فنکشنل لو وصل الحمدلله موږ له 1 کروڑ روپے ورکړي هغه موږ فنکشنل کړو نو د دې علاوه تاسو ګورئ ک ایجوکیشن لپاره موږ د تحصیلي بریکوټ ته وګورو په دې کې غټ میگا پروجیکټ چې کوم موږ راوړي دي او کم کمپلیټ شوی دي پاغي کې د ټولو ناول د بریکوټ چې کوم های سکول له هغه مونږه سټینډرایز کړی دی پاغي 4-5 کروڑ روپیا ولنه سکول چې زما په حلقه کې ما بریکوټ سکول سټینډرایز کړو دویم ما شموزو سټینډرایز کړو د دین علاوه تقریبا و سکولونه مونږه د های نواله د هایر سیکنډري ته اپګریډ کړه چې پاغي شموزو های سکول د جنکو یعنی د ګرل سکولو پاغي کې د پارړی میډل سکول نه های سکول او دغه کوټه میډل نه های سکول
باغي کې زمون خزانه کې پرایمري نه میډل نو تقریبا ډیر سکولونه چې دا موږ اپګریډ کړه د هاي نه هاي ته ډیر ان د میډل نه هاي ته ډیر ان د پرایمري نه تقریبا بریکوټ تحصیل کې به موږ کم از کم 24-25 سکولونه په دې 15 کال کې دا اپګریډ کړي د دین علاوه کم از کم 12-13 سکولونه په دې کې موږ نیو اسټابلیش کړي دي یعنی پرایمري سکولونه تاسو ټول ته پته ده چې مخکې به یو سکول جوړېدو د هغې کاست چې و هغه به صرف 9 لک روپۍ و 2 کمرې به جوړې دي نن چې یو سکول جوړیږي نن الحمدلله زمونږ پرایمري سکول چې دی هغه 6 کمرې او یو افیس یعنی 2 کمرې سکول جوړیږي او هغه تاسو ټول ته پته ده چې په هغې کاست د 1.5 نه والا د 2 کروڑ روپو پورې کاست راځي نو مطلب دا دی که موږ دا کم نوي سکولونه اسټابلیش کړي دي د دې 10-12 سکولونو په ځای موږ کم از کم 70-80 سکولونه جوړولی شوه چې کم مخکې به جوړېده خو تاسو ټول ته پته ده چې یو پرایمري سکول په هغې کې 2 کمرې کلاسونه پکې سلوري نو دا ماشو دوه کلاس خو په سکول کې کینی په کمرو کې کینی باقي بس کوي ندی ونی چې زموږ ګورنمنت راغی 2013 کې ایجوکیشن زموږ پرایورټي وا او تاسو ټول ته پته هغه د لپاره موږ یو خطیر رقم ورکو وسوم دا بجټ چې 13 شو په دې کې موږ د ایجوکیشن بجټ چې 34% انکریز کړی دی په پاکستان کې نه په ټول ایشیا کې دا واحد صوبه ده چې په دې کې همیشه د ایجوکیشن بجټ چې د انکریز کیږي او د 30% نه کم نه دی چې انکریز شوی کال په کال باندې تاسو نن ګوره الحمدلله 87,000 کسان مونږ ټیچر واغستا بالکل په ترانسپیرنٹ طریقه باندې په ان ټي اس باندې تھرو ایټا باندې اي ټي اس باندې اف ټي اس باندې یعنی مختلف ټیسټینګ ایجنسی باندې مونږ واغستا نو دا یو لوی اچیومنت زموږ د ګورنمنت د دین علاوه تاسو د سکولونو ما تاسو د ایجوکیشن په اړه کې ویل د ایجوکیشن په اړه کې زموږ دلته د دې بریکوټ تحصیل لپاره ډیګري کالج د 30 کروڑ روپو منظور کړو تاسو ته پته ده بریکوټ کې چا زینرا کو د اټمپټ موږ وکړه په زیګونو خو خلک خپه کېده نو بیا مطلب دا تم سیکشن 4 نه لګو بیا شموزو کې دلته 13 کې موږ ته 20 کنال ځای ملاو شو په هغې باندې الحمدلله تاسو باندې نه کار په روان دی باقاعده کم کیسونه چې خلکو کول 2-3 کاله کوټ کیسز په وشو ټول کیسونه ختم شو 13 میاشتې هغو کار شروع کړی دی نو 30 کروڑ روپۍ په دې باندې لاګت راځي دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ دی د دې علاقې لپاره د دین علاوه تاسو ته پته ده چې ملکیدم زموږ یو علاقه ده په هغې کې موږ سره سټیټ لینډ و 400 کنال په هغې باندې موږ یو انجینرینګ یونیورسټۍ سب کیمپس چې بالکل سټارټ دی کار پې روان دی هغې کې ما منظور کړی دی په هغې باندې کار روان دی انشاءالله د هغې به موږ ګراوند بریکینګ سریمني کوو خو زموږ کوشش دا دی چې یا سی ایم صاحب راشي یا پی ایم صاحب راشي ورسره د پوره ملکن ډویژن دپاره د سکاوټ ټریننګ سکول چې په هغې هم کار روان دی تاسو ویزټ کولی شئ د دې نه علاوه دله ما د اګریکلچر یونیورسټۍ سیب کیمپس په کې منظور کړی ان قریب به په هغې باندې هم کار شروع شي انشاءالله بریکوټ تحصیل چې دی دا به د دې ملکن ډویژن د ایجوکیشن یو هب جوړېږي انشاءالله نو دا ډیولپمنٹ په دې کې روان دی تاسو ته پته ده یو یونیورسټۍ سب کیمپس جوړېږي کم از کم د هغې کاست 30-40 کروڑ روپۍ څه معمولي خبره نه ده نو الحمدلله دا کار په ایجوکیشن کې زموږ روان دی د دې نه علاوه تاسو وګورئ که په هیلث باندې تاسو وګورئ زه تاسو ته واړه سکیمونه نه یم تاسو ته اورال ویو ښیم نو هیلث کې تاسو ته پته ده بریکوټ زموږ سیول هسپتال و په هغې باندې ډېر برډن و په هغې باندې موږ کار شروع کړو الحمدلله د هغې ریکنسټرکشن دپاره هغه ډیمیج شوی په زلزلو کې په مختلفو اوقاتو کې د هغې انیشل چې کم دغه و هغه تقریبا 15 کروڑ روپۍ هغې له ما منظوري کړې اوس د هغې اسټیمیټ ریوایز شو هغه 23 کروڑ روپو ته لاړو نو انشاءالله یو سټیټ اف د آرټ انشاءالله هلته کې به ښکلی هسپتال جوړ شي او انشاءالله چې دا څنګه جوړ شي دا به هم کیټګري ډي ته اپګریډ کړو انشاءالله په دې کې به ټول فیسیلیټیز دي د دې نه علاوه تاسو ته پته ده زموږ سره رجسي خزانه وه هغې ته ما فنډز ورکړه 2-3 کروڑ روپۍ د هغې د رینوویشن دپاره زموږ شم موضوع کې چونګۍ بي ایچ او په دې کې په نان ډیولپمنټل فنډ کې الحمدلله په دې بجټ کې ما منظوره کړه دا به رجسي شي دا به زموږ په ریکورډ باندې نور برډن کم کړي نو الحمدلله په هیلث کې الحمدلله یو زما حلقه کې تاسو ته پته ده چې یو داسې هسپتال نشته چې پای کې ایم بی بي ایس ډاکټر نشته یو ډسپنسري نشته چې پای کې ایم بی بي ایس ډاکټر نشته نو الحمدلله هیلث کې مونږ به تحاشا کار کړی دی صحت انصاف کارت هر سړي ته سہولت میلاو دی د دې نه علاوه زما یو یې شو بریکوټ بایپاس چې زموږ ډېر اهم میگا پروجیکټ دی تقریبا 23 کروڑ روپو پروجیکټ دی تاسو ته پته ده انشاءالله د هغې کمپلیشن بالکل کمپلیشن طرف ته روان دی میاشت دوه کې به انشاءالله هغه کمپلیټ یو میگا پروجیکټ او د هغې د ټولو نه غټه فایده دا ده چې تاسو ټول ته پته ده چې بریکوټ بازار کې نن هم چې تو ځې
نو د ګورتۍ د غونډ نواله تقریبا دا یو فلو روانې د گاړو خلق ته تکلیفي الحمدلله دا بایپاس چې کله وس تیار شي په دې گاډي روان شي ان شاء الله بریکوټ بازار به بالکل کلین پاتې شي بالکل رشمش په بکینی دا غي نه علاوه تاسو ته پته چې دا بایپاس کم ځای کې مونږ کړی د سین غاړه دا زبردست سین یک ځای دی د بریکوټ خلکو ته د بهر نه چې کم خلک راځي یو ټوریزم سپاټ بشي نو ان شاء الله که سو واکینګ ټریک په موږ جوړو که سو په واک کوي نو هغه یو ښه پروجیکټ دی زموږ تاسو ته پته ده نو هغه یو میگا پروجیکټ دی د دې نه علاوه لار کوڅو دپاره چې کم سینیټیشن ورته مونږ ویلی شو یا پی سی سی ورک چې ورته مونږ ویلی شو نو تقریبا کم از کم 50-60 کروڑ روپۍ په دې 3 کاله کې ما منظوري کړي دي اوس په دې بجټ کې الحمدلله تقریبا 28 کیلومتر نوې روډ ما منظور کړی دی ریفلیکټ یې باقاعده په ای ډي پی کې تاسو کتی شئ ای ډي پی بک کتی شئ نو هغه 28 کیلومتر روډونو مطلب دا دی چې دا کم از کم 90 کروڑ یا 1 ارب روپۍ شي 1 بلین روپۍ دا شوي مزید نور د پی سی سی ورک لپاره یا الایټ چې کم عام ورکس دي دا غیر لپاره الحمدلله ما 20 کروڑ روپۍ نوري منظوري کړي دي 30 کروڑ روپۍ ما واټر سپلای نوي سکیمونو لپاره منظوري کړي دي بل دویم تاسو ټول ته پته چې بریکوټ زموږ وړوکی تحصیل دی 15 یونین کونسل مشتمل دی دا غیر لپاره ریسکیو ما یو کال مخکې الته کې اسټابلیش کړی دی الحمدلله ډیر خلکو ته به سہولت ده دین علاوه تاسو ته پته چې موږ یو بل نوې میگا پروجیکټ راوړو چې هغه زمونږ چې کم بیوټیفیکیشن پروجیکټ دی چې هغه په غټو غټو سټیز کې یا په غټ غټ ټي ام ایس کې یا په غټ غټ تحصیلونو کې شوی دی خو په وړو تحصیلونو کې هغه نو الحمدلله دا واحد تحصیل دی چې په 15 یونین کونسل دا مشتمل دی او دې لما کم از کم 14 کروڑ روپۍ چې دی بیوټیفیکیشن مت کې راوړي او دا غي ټندر هم شوی دی په 15 جولای باندې او ان شاء الله تاسو ته هم چې روان کال کې بعد تاسو د بریکوټ نقشه وګورئ چې په ټول کې پی کې به ان شاء الله د بریکوټ منګ خپل تحصیل نه ولې چې د بریکوټ څونه خړونه دي هغه به دغه هم صفائی کو پدې کې دغه سره سره پدې باندې به ګریلز لګاو د دین علاوه چې سمنا لکه بریکوټ هسپتال پرون ته چا منشن کړل چې پاغه باندې مونږه یو ورهډ جوړو چې خلکو ته هغه تکلیف نه د دین علاوه په بازارونو کې چې سمنا دغه فوټ پاتس دي هغه به جوړو چې سمنا روډ لایټس دي هغه به جوړ لګاو ان شاء الله نو دا غیر څه شوی نو دا یو ښه پروجیکټ او ان شاء الله زما د امید ده چې بریکوټ تحصیل چې نو وسوم زو دا چیلنج ورکوما چې بریکوټ تحصیل چې سمنا پسماندګي او الحمدلله دا غینا ډیر زیات په ترقی باندې هغه ترقی وکړه هغه تاسو نه چې زمونږ په بریکوټ کله غالګي کله مانیار چې کم غټ غټ کلی دي 95% لاندې سټریټس کوسي چې دي هغه ټولي جوړې دي واټر سپلای سکیمونه چې کم ځای نو پاغه باندې کار روان دي او الحمدلله تقریبا زیاتر کمپلیټ دي کنه نور ولای د ما فند نه وړه ان شاء الله هغه ټولي مسلې به ختم شي نو دا زموږ پوره صاحب اخیره تر خبرو کې بلدیات روان دي بلدیات ته ورڅ تیارې دی او د ګورنمنت سایډ نه یا د ان سی او سی سایډ نه څه پابندیاں صحیح شوشته کنه په حال هیڅ نشته تاسو ته پته ده چې د کووډ 19 د په کووډ 19 باندې تاسو ټول ته پته ده چې دا غي د وجنه ان سی او سی دا خپل څه انسټرکشن یې هغه پالو کوي سو پیزي بهرال مونږه بلدیاتو د لپاره زموږ سواحد صوبه ده چې دا غي د لپاره مونږ په دې بجټ کې 1 بلین روپۍ یې خېدي چې دا غي انعقاد وشي مونږ په دې خوشاله یو دا غي وجه دا چې مونږ وایو چې مونږ قوم طرف ته بیا لاړ شو هغه ته وایو چې تاسو وګورئ چې مطلب دا دی لکه مونږ پرفارمنسي مونږ له ووټ راکوي که زموږ پرفارمنس نه وي ووټ مه راکوئ نو الحمدلله زمونږ فل پلیج تیاري ده زمونږ کانډیډیټ هم په هر ځای کې تیار دي کاغه د تحصیل په سطح دي کاغه د ویلیج کونسل په سطح باندې دي نو الحمدلله مونږ ته څه ټینشن نشته او که مونږ ته ټینشن نه مونږ بلدیات انتخابات د پاره بیا ګورنمنت حق اصلي چې هغوی نه کوي خو مونږ ویلي مونږ اوله صوبه چې مونږ ته چې نه مونږ بلدیات ته 13 کالم تیار په بل کالم تیار او 100 کالم تیار